بسم الله الرحمن الرحیم. د تعلیم الاسلام سبق نمبر 3 به نن موږ ان شاء الله غوو. سوال دا دی چې تاسو چا پیدا کړی یې؟ جواب: مونږه او زمونږه پلار مور او اسمانونه او ځمکې او ټول مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی. سوال: الله تعالی دنیا د څه څیز نه پیدا کړې ده؟ دا ډیر زیات یو اهم او بنیادی سوال دی چې یاره د دنیا الله تعالی د څه څیز نه پیدا کړې ده. نو د هغې جواب: په خپل حکم او خپل قدرت سره پیدا کړې ده. سوال: کوم خلق چې الله نه مني او هغوی ته څه وایي؟ جواب: هغوی ته کافر وایي. سوال: کوم خلق چې د الله نه سوا د نورو شیزونو عبادت کوي لکه هندوان د بوتانو عبادت کوي هغوی ته څه وایي؟ جواب: داسې خلکو ته کافران او مشرکان وایي. سوال: کوم خلق چې 2-3 خدایان مني لکه عیسایان چې 3 خدایان مني هغوی ته څه وایي؟ جواب: هغوی ته هم کافران او مشرکان وایي. سوال: مشرکان به بخښلی شي یا نه؟ جواب: مشرکان به بخښنه نه کیږي، هغوی به همیشه په تکلیف او عذاب کې وي. دلته لږ وضاحت کول دي. دلته د کتاب کې خو صرف دا لیکلي دي چې مشرکان به بخښلی شي یا نه، نو جواب خو دا دی وایي نه به بخښلی شي. زموږ استاد موږ ته دلته لږ وضاحت دپاره به دا جمله ورڅه ویله چې دلته مراد تی بغیر توبې دی، چې اوس کوم کس توبه ونه کوي مشرکانو کې نو دا به چې دی نو په عذاب کې به مبتلا وي. او اوس تاسو به په دې میډیا هم ګورئ ډېر خلک الله تعالی چې دی نو کلمه ورته نصیب کړي نو هغه الله وبخي، نو د هغې هغه د ګناهونه چې کوم ترې نه شوي نو الله هغه ګناهونه مو له معاف کړي او توبه مو ته ورنصیب شي. نو دلته لږ دا وضاحت ضروري. سوال: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څوک و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغې رسول او پیغمبر وو. مونږ د هغې صلی الله علیه وسلم په امت کې یو. دې سوال کې لږ وضاحت موږ ته استاد کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت چې دی په 2 قسمه باندې دی. یو ته امت دعوت وی او دویم ته امت اجابت. دا امت اجابت چې دی دې کې مونږ یو، صحابه دي، دا ټول دي. د امت اجابت معنی دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړی و، لکه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې ویلې وه. او امت دعوت لکه دې کې ابو جهل رالو، ابو طالب رالو، نور کافران نو موجوده چې اوس څونه دي یا د دې نه مخکې چې کوم وو نو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دعوت دیو چې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت وکړو خو هغوی هغه دعوت قبول نه کړو، لکه کلمې ونه ویله. نو دلته دا لږ وضاحت ضروري دی. سوال: زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چرته پیدا شوی وو؟ جواب: د عربو د ملک په یو ښار کې چې هغه مکه مکرمه ده. سوال: د هغوی صلی الله علیه وسلم د پلار او د نیکه څه نوم و؟ د پلار نوم یې عبدالله او د نیکه نوم یې عبدالمطلب و. صدق الله العظیم.